بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء شرفا يتباهون به وإن بهاء أمتي وشرفها القرآن. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے چې د هر سیز د پاره شرافت او افتخار وي چې په هغې فخر کوي. زما د امت شرافت او فخر قرآن شریف دی. منو دغه حدیث مخې ته رالی چې د هر قوم د پاره د شرافت یو سیز په هغې باندې فخر کوي. څوک په نسب باندې فخر کوي، څوک په حسب باندې فخر کوي، څوک په حسن و جمال باندې فخر کوي. حضور صلی الله علیه وسلم د خپل امت لپاره د شرافت سیز او قرآن مجید ښودلی دی چې زما د امت د فخر سیز قرآن شریف دی. څوک چې د قرآن صحیح څه زده کړي نو پکار دا دی چې هغه په هغې باندې فخر وکړي چې الحمدلله د الله لاک لاک شکر دی چې خدایه د نورو مسلمانانو تا زه ممتاز کړم، د نورو انسانانو کې تا په ما باندې چې کومه دی خپل رحم وکړو چې د قرآن صحیح څه دې ما ته را نصیب کړه. نو زما عزتمندو، موږ نن سبا د دنیا په بنګلو باندې د دنیا په څیزونو باندې فخر کوو، خو کوم اصل د فخر څیز چې دی په هغې باندې فخر موږ نه کوو. نن موږ د یو بل سره په کورونو کې مقابله کوو چې ښه کور جوړ کړو، خو زما عزتمندو نن موږ چېرته په قرآن مجید کې مقابله ونه کړه. موږ په مال او دولت کې د خپل رشتہ دار سره مقابله کوو چې د هغه سره گاډی دی، زم پکار دی چې گاډی واخلم، خو زما عزتمندو موږ چېرته دا ونه وي چې دې سړي ښایسته قرآن وایي، د قرآن زده کړ، زه ولې د دې نه کم یم؟ دا ښایسته مونځ کوي او زه ولې د دې نه کم یم؟ زما عزتمندو څنګه چې موږ په دنیا کې لګیا یو، په دنیا کې د یو بل سره مقابله کوو، دقه شان موږ له پکار دی چې د آخرت په څیزونو کې هم د یو بل سره مقابله وکړو. په مونځ کېدو کې د یو بل نه مخکې شو، په نفلونو زیاتولو کې د یو بل نه مخکې شو چې دا 100 رکعته نفل کوي زه 200 وکړم، دا دومره تسبیح ذکر کوي زه د دې نه ډېر وکړم، دا دومره چې کوم دی سهار وختي مونځ ته راځي تهجد اهتمام کوي زه هم د تهجد اهتمام وکړم. نو کله چې انشاءالله د دنیا سره سره موږ د آخرت فکر شروع کړو نو انشاءالله زموږ دنیا به هم الله ښایسته کړي او آخرت به هم الله ښایسته کړي. الله رب العزت دې موږ ته په دې باندې عمل کول توفیق راکړي. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة